قطار کې چې دین مخکې ولاړ دی نو موږ له پکار دي چې دیانتداري خپل کو هانشتي په ځان کې راوړو ایمانداري راوړو د دې پاکستان باندې لاړ شي د ټولو خبرو حل چې دی هغه ایمانداري چې زمونږ د واخله او د راځوم پورې صدر کدی د ایمانداري چې دی د ایمانداري د عمل زر ترقی وکړي د عمل چې دی د خزانو ډک دی خو ایماندار صالح قیادت غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بادشاه 1857 کې چې کله یعنی تاج برطانیې د هغې کې د مسلمانانو دا محسوس کړله دا یو جدا پلیټفارم پکار دی په دې وجه باندې هغو بیا مسلمانو یعنی روان شو خو لیکن هغه شان حقوق به دستور نه پیدا متفق د مسلم حقوقو ورکول لپاره یعنی افغانستان باندې جدا نه ولګول او اطلاع 1947 عمل موجوده حالات باندې چې زمونږ یعنی سیاسي قیادت یا فرض کړه دغه د ادارې وغیره دي هغې له پکاره چې کم از کم پر خپل قوم باندې یعنی رحم وکړي او د ملک یعنی د بقا او د استحکام په خاطر باندې یعنی د خلکو سره زموږ د غریب ولس سره یعنی ملاتړ وکړي. زه به دا ووایم چې زه چې دې کله دې ریل رالم د دې نه مخکې زه کوټې ته لاړم او هلته کې د وړو درجې وه چې دنیا مخلوق راغونډ شو او روډ دا کړم هغوی له پکار دي په خپل ګمان کې وګوري او مهرباني وکړي چې یاره د دې وطن سره لږه مینه پیدا کړي او د حالات چې دی سم په کوم مقصد لپاره چې دا چې کړل شو چې د هغې هغه مورال منګوي. مننه چې راسره اسسټنټ کمشنر بریکوټ منور شاه خان موجود دی. دا راته ووایه چې پاک فوج د ادارو سره د عوامو مینه او نزدېکت او نننۍ ورځ پاکستان په حواله تاسو څه خیالات کې څه میسج دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه سر صاحب چې تاسو راغلئ او زموږ د کوم استحکام پاکستان ریلي چې وه نو دغې ته هم کوریج ورکړو. د باره کې به زه دا ووایم چې د ادارو ترمنځ هماهنګي چې ده که نه هغه ډېره زیاته ضروري ده او بیا د عوامو په ادارو باندې اعتماد دا هم ډېر زیات ضروري څیز دی. همدغه سلسله کې موږ د بالا افسرانو په حکم باندې دا استحکام پاکستان ریلي بریکوټ کې تقریبا 1 کیلومیټر واک موږ وکړو او خلکو ته هم دا میسیج ورکړو چې یاره زموږ د بریکوټ د عوامو چې دی او دا سټوډنټان دي یا چې کومې ادارې دي نو زموږ په خپلو ادارو باندې او په خپلو ادارو ترمنځ هماهنګي هم شته او زموږ پې چې کوم دی اعتماد هم شته. نو دغه سلسله کې دا ریلي وه پرنسپل صاحب زموږ سره ډېر تعاون وکړو په دې کې او دا د کوم میچور کلاسونو ماشومان چې وو هغو زموږ سره په دې ریلي کې شرکت وکړو. زموږ سره د بریکوټ پولیس ډي اس پي صاحب او د هغوی چې کوم ټیم دی نو هغه هم زموږ سره په دې کې مرسته وکړه. د بریکوټ بازار دکاندارانو ټولو په دې کې زموږ سره حصه واخیسته. نو مقصد د دې ریلي دا دی چې په ادارو باندې زموږ مطلب دا دی چې د سواد خلکو اعتماد شته. بالکل جی پاک فوج زنده باد او پاکستان زنده باد. استحکام پاکستان په حواله نن سټوډنټس اساتذه پولیس ریوینیو سټاف 1 کیلومیټر ریلی وته چې مقصد د ادارو سره د عوامو نزدېکت او ملک د پاره مینه پیدا کول. کیمرامین عزت حسین سره سهیل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله پاکه زموږ د کلاسونو واخله د صدر پورې څوک یې په کومه عهده باندې دي هغوی له کما حقه د دفاعي عهدې د پوره کولو طاقت او توفیق ورکړي. یا الله تعالی په دې ملک باندې رحم وکړي. یا الله تعالی د دشمنانو له زیږنده عمل په امر کړي. یا الله در کې طرف نه په عمل کې د بیمانو نه په امر کې. صلی الله تعالی علی خیر خلق